الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر او فلسفه دویم شاخ من پرون ویلو، لیبراليزم وضاحت من کړو. منګه دا ویلو چې د لیبراليزم د اصطلاح پیژندل نو مخکې دا ضروري و چې انسان اول د مغربي معاشره او د هغې د ماحول نه ځان خبر کړي او د هغې جایزه والی چې کوم وجوهاتو چې د هغې په نتیجه کې لیبراليزم پیدا شو. ملسبانو د 15مې صدۍ نه واله تر د 11مې صدۍ پورې دا چې دی دا د یورپ تاریخ زمانه ده، تر تقریبا 14مې 15مې صدۍ پورې تاریخ دور ویلی کېدو. په دې زمانه کې په یورپي معاشره کې طبقاتي تقسیم شوی، مولسبانو په طبقو تقسیم شوی. د زمیندارانو ځان له یو طبقه وه، د غریبانو پکې ځان له طبقه وه، دغه شانته کې د تاجرانو پکې ځان له طبقه وه، مذهبي پکې ځان له یو طبقه وه. دوی دا طبقات ولې ایښلي وو؟ جهالت هم پکې عام وو. طبقات یې په دې ایښلي وو چې بس ته به په خپله طبقه کې ښه خوشحاله، ته به په خپله کې ښه خوشحاله، ته به په خپله کې ښه خوشحاله. نو په دې کې کله چې بیا دې کې په طبقاتو کې دوی دا طبقاتو کې تقسیم دې دپاره که چې هر سړی په خپله معاشره کې خوشحاله شي. خو دې کې مسله بیداره ودله منصفانو چې دا د دولت دا تقسیم داسې غیر منصفانه شو، ځکه دا تاجران ورځ په ورځ تاجره کېدل او غریبانان ورځ په ورځ غریبانانو وروره مزې پکې د یو څو خلکو وي، د تاجرانو پکې مزې وي، د مذهبي حلقې پکې مزې وي. نور چې لاندې عوامو نو دوی تنګ شو، نو دوی دا بغاوت وکړو، د خپل مذهب نه بغاوت وکړو، د تاجرانو زمیندارانو د دوی نه دا بغاوت وکړو او دا د لیبراليزم دا دغه وجود ته راغی. دا مکمل وضاحت موجود دی. دغه شانته کې بیا لیبراليزم زمونږ په معاشره کې هم نقصان کوي، ځکه موږ ویلو چې د لیبراليزم دا څه ازادي غواړي. ازادي د څه نه ازادي؟ د مذهب نه ازادي، د اقدارو نه ازادي. دغه شانته کې د قدیم چې کوم زمونږ یو روایات دي، هغه روایاتونه انسان ازادول. دې سره سره دوی ګوره دا د لیبراليزم د فلسفې په بنیاد باندې دا دلته چې زمونږ مسلمانانو معاشرې ته دا را رسېدلې دا خبره. دا زنانه وایي که نه، ما پخپله یو زنانه انټرویو کتل، هغې ویلي دا مذهب اسلام وایي دا سړو دی، د ښځو پکې سره حق نشته، وایي ښځو له هېڅ حق نه دی ورکړی. نو دا د دې د فیمینزم فلسفې په بنیاد، دا چې کوم د لیبراليزم دغه دی، د دې په بنیاد باندې دوی دا خبرې کوي. نو زمونږ معاشرې ته دوی هم څه وکړو، ډېر غټ نقصان یې ورسو. د لیبراليزم دی او روشنخیالي، لیبراليزم روشنخیالي دا یو نمونه دي. نو د دې دا تحریک چا راوچت کړی مولوي؟ دا به تاسو پیژنئ. دا تحریک عوامو راوچت کړی. چا؟ عوامو راوچت کړی د خپل ظلم د ختمولو په معاشره کې چې کوم ظلم خو هغه نه وروسته حکومت هم شو، هغه نه وروسته پر مثال دوی له سپورټ داسې میلاو شو چې دا اوس یوه ناره وګرځېدله. او زمونږ په مسلمانانو په معاشره کې دا د حکومت په سرپرستۍ کې خورېږي. څه کېږي؟ د حکومت په سرپرستۍ کې. ښه، دا خو د دوی هغه دغه شو، پر مثال د لیبراليزم مختصر غونډه کې موږ هغه پرونی درس خلاصه بیان کړه. دغه شانته کې نن چې موږ راځو، زموږ نن دریم درس دی، هغه څه شی دی؟ کیپیټالیزم دی. مولوي صاحبانو دا د هیومنزم معاشي نظریه ده. څه شی ده؟ معاشي نظریه ده. او دې ته سرمایه‌دارانه نظام وایي. څه شی؟ سرمایه‌دارانه نظام جوړته وایي. دغه شانته کې د دې بنیاد چا ایښی؟ دا اډم سمیت ایښی دی. د دې بنیاد چا ایښی دی؟ 1700 د دې تاریخ پیدایش څه دی؟ 1723 کې دا پیدا شوی دی او د دې بنیاد یې دی. نو درس نور شروع کوم، مخکې ټول کتاب کې هر څه موجود دی. الرحمن الرحیم. دریم کیپیټالیزم د هیومنزم معاشي نظریه ده او دې ته سرمایه‌دارانه نظام وایي. د سرمایه‌دارانه نظام بنیاد اډم سمیت ایښی دی. دا یو برطانوي فلسفي او ماهر اقتصادیات فلسفي و. دلته ودرېږه مولوي صاحبانو. دا نن سبا په دنیا کې د معیشت دا جنګ چې دی دا په عروج باندې دی. کیپیټل معنا د سرمایه او سوشل معنا د سماج او معاشره. کله چې د سره به د ازم لفظ ولګولی شي نو دنه مراد بیا سرمایه‌دارانه نظام وي. د دې په مقابله کې بیا بل یو نظام دی چې هغه اشتراکي نظام دی. څه دی؟ اشتراکي نظام دی. نو دا دواړه جدا جدا اصطلاحات دي. سرمایه‌داري یعنی د سرمایه‌داري مطلب دی پرایویټ ملکیتونه، نجی ملکیتونه چې ورته ویل کېږي. دا به د قومي املاک دغه شانته کې دا به د چا په دا کې وي، انډر کې وي، د انسان په انډر کې به وي. لکه یو د اشتراکیت نظام، د اشتراکیت وایي چې ستا ذاتي څه نشته، دا هر څه به د حکومت وي. د دې مقابله کې چې کوم دغه د سرمایه‌دار نظام دی، دا وایي چې تا ته به نجي ملکیت حاصل وي، ته به په دې باندې قابض یې. اوس په سرمایه‌دار نظام او په اشتراکي نظام کې بعضې څه فرقونه شته دی. اول فرق پکې دا دی مولوي صاحبانو چې سرمایه‌دارانه نظام چې دی نجکاري ورکوي، د عوامو
د عام انسانانو چې څومره دا سيزونه مشترک دي کنه هغه د دې نچکاری اجازه ورکړي لکه ډیم نچکاری کولای شي دا شان ځنګلونه نچکاری کولای شي خو اشتراکیت کې دا خبره نشته لري زه مخکې زوای کیپیټالیزم یو داسې معاشي نظام دی چې په کوم کې تجارت او صنعت د ریاست په ځای د خپلو مالکانو په لاس کې وي. په دې نظام کې سرمایه د تاجر په لاس کې وي. سرمایه‌داران نظام کې انسان آزاد وي چې هر څه قسمه تجارت کوي د اختیار دی. که سود کوي او که بله ذریعه استعمالوي په پاکستان، هندوستان، امریکا، برطانیه، فرانس، ایټلی وغیره ملکونو کې سرمایه‌داران نظام دی. د دې خلاف شمس الحق افغاني رحمه الله مکمل کتاب د دې په اړه کې لیکلی دی. سرمایه‌داران او اشتراکی نظام کا اسلامی نظام سے موازی. مولوی صاحبانو دا مکمل علامہ شمس الحق افغانی رحمت الله علیه مکمل کتاب لیکلی دی. موږ دلته اوسو دغه ذکر کوو د سرمایه‌دار نظام اثرات په ملک او قوم باندې څه پرېوځي. که کوم ملک چې سرمایه‌دارانه نظام وي د دې اثرات څه غورځېږي په قوم باندې په ملک باندې. نو اوله دا ده چې مذهب سرمایه‌دار نظام چې مذهب د نظام سیاست او د معیشت نه فارغ کړی دی. څه دی مذهب د نظام سیاست نه مستل دی او د معیشت نه مستل دی. مذهب صرف د ګرجې پورې او د جمعه پورې محدود کو د خانقاه پورې دا ولې محدود کو چې دا بدل د ګوشه نشین شي د دې د پاره چې دا ناجایزه سونه نفع اندوزي کیږي چې د په لار کې رکاوټ نه جوړیږي. د سکه سرمایه‌دار نظام مذهب سکو ویستلو د سیاست نه میسو دغه داخله کوي کنه و یاره د مولا په سیاست کې څه کار دی. مطلب د دې نظریه په بنیاد باندې داخله دا خبره کوي چې د مولا په کې څه کار دی. ولې په کې د مولا دا د حرام نه بیان چې دا شی حرام دی دا حلال دی. نو دوی وی به د مولا په کې څه کار نشته بس چې ستا خوښ وي دا حلال دی څه چې ستا نه دی خوښ دا حرام دی. نو اوله وجه په کې دا چې مذهب د نظام سیاست او د معیشت نه څه کړی دی فارغ کړی دی مولوی صاحبانو. دویم په کې دا دی په دې نظام کې تجارت صنعت او د دولت دا گردش چې دی دا په سود په جواری او په دې سيزونو باندې دی. نو دا چې کله دا جواری شو سود شو پکې نو دا دولت یو څو لاسونو ته راغو یو څو لاسونو په لاس کې دولت دی. موږ ویلو کړه مولوی صاحبانو چې د دنیا 40% خلکو سره د دنیا سونه دولت دی 80% تاسو ویلو مولوی صاحبانو کنه دا جایزه چې موږ غوښتي و چې د دنیا د 40% خلک محدود دي کنه د سره د دنیا 80% دولت دی او د دنیا 80% خلکو سره د دنیا 40% دولت دی. نو خامخا نو دا د دې سرمایه‌دارانه نظام اثر او ثمره د مولوی صاحبانو پوه شوي کنه. درې موجودات چې څومره غټ سرمایه‌داران دي د دوی پالیسي نه وي نو د دې په وجه باندې د وړو تاجرانو او د سرمایه‌دارانو په کاروبار کې ترقی نه کیږي. دوی ګوره دا بره چې کوم سرمایه‌داران نه ځي سرمایه‌دار غټ مالدار خلک د دې د وجه نه دا واړو سرمایه‌دار او واړه تاجران د سره ترقی نشي کولای مولوی صاحبانو. بل اخر دې ترا شي چې دا صنعتکاران دا واړه صنعتکاران وړه کارخانه کولا وکړي وړو کې دکانداري شي دا بند کی یا دا د غټو سرمایه‌دارانو تابع فرمان اوسېدل ټول عمر به دا د انډرلاند اوسېږي. دا د دې هغه غلط ثمرات دي په معاشره باندې. دغه شان کې څلورم نمبر دار چې د غریب غربت ورځ په ورځ باندې زیاتېږي او د سرمایه‌دار په دولت کې ورځ په ورځ اضافه والے کېږي او متوسط طبقه ګوره متوسط طبقه دې ته وایي چې د دونه کاروبار برابر وي چې نه خو خپل نارمل ژوند تېرول شي دا هم پریشانه وي ورځ په ورځ زوال ته یو نن سبا په معاشره کې وګورئ د سرمایه‌دار نظام په وجه متوسط طبقه هم نارو تراله چې دوی څوکي د هغه خپل ضرورتونه هم نشي پوره کولی. دا د وړه کم ځای له ورسېدل مولوی صاحبانو 11,000 11,500 12,000 یار چې ته په 3,000 روپۍ تروړه واخلې د چا شپږ ته بچي وي او دا 2 ورځې د تروړه نه کېږي او دا 1000 روپۍ ګټي 1,500 روپۍ دې زه واخلي نو یار ته سوچو که یوازې دې وړو له دا د سرمایه‌دار نظام هغه اثرات دي مولوی صاحبانو د سود هغه نظام دی دلته. نو دغه شی خو پکې کنه دغه شانته کې پنځمه وجه ده مولوی صاحبانو کورنۍ دستکاری دغه شانته کې اوابای چې سونه پیشي دي د ور سره ختم شوي د سکلو خلک د بل ملازمت ته سکلو محتاج کړل او خدمتونو ته محتاج شو. نو په ملازمت کې زیاتواله راغی هر سړی سره ډیګری ده ما ته ملازمت راکاو مال ملازمت راکا د سیدو کنه ده دغه شانته کې نو د دې په جمانه د بیروزګاری شرح زیاته شو. سرمایه‌داران ځم سره څه شو د بیروزګاری مولوی صاحبانو شرح ور سره زیاته شو. دغه شانته کې د ماشینونو ګوره هر څه د لپاره ماشینونه دي د ماشینونو د زیات ایجاد د وجې نن سبا د انسانانو مخکې بچي یو کار لس کسانو کو اوسې ماشین ځان له بزن لګي ترېشلو نه به موږ واخلو د سیده کنه ده داسې نور څومره ماشینونه دي دا چې د دې د کرلو لپاره ماشینونه خپل راووتل مخکې به ګوره ته څومره
د خلکو په دې سيزونو کې کار کوو د ټولو بور سره نظام روانو اوس د دې سيزونو په ایجادات سره هم بیروزګاری کې څه شمول شي باندې زیاتواله راغی دغه شانته کې شپږم نمبر دار په کارخانو کې هغه مصنوعات تیارول شي مولوی بانو دا غلط ثمرات دي چې په کارخانو کې د دوی چې کومه دا کارخانې دي په دې کې هغه مصنوعات دوی تیارې په کوم کې چې سرمایه‌دار ته ډیره منافع وي او دا خبره حقیقت دی د بازارونو ته تاسو ورشئ دلته یو سیزواله د کم گاډو ماډو والا چې ولاړی دوی دا سیزونه راوړي کمزوري سیزونه یو ځل استعمال کو به استعمال هم نه اکثر موږ داسې اغستري دغه بنینونه دا جرسیانې دا کوټونه په داسې اندازې تیار کړي ډول ته چې وګوري ته به چې خدای پاک دا خو دی چې یو ځل واچي چې به وینځي چې بیا پکې سم نه نو په کارخانو کې هغه مصنوعات دوی تیارې چې کم کې د سرمایه‌دار ډیره منافع وي د ملک او قوم فائدې ته نه ګوري سرمایه‌دار څه ته ګوري خپل فائدې ته ګوري مولوی صاحبانو په بعضي وختونو کې بیا دواسې د مضر صحت اشیاء دوی تیارې لکه ګوره دی اکثر دا چپسونه مپسونه او دا شیزونه دوی داسې تیارې چې دی کې څه شي وي د صحت د نقصان ورکي نو دا هم د سرمایه‌دارانو نظام یو غلط دغه دی نو دا ټول داسې نور هم د دې نه زیات دي مولوی صاحبانو دا د سرمایه‌دارانو نظام غلط اثرات دي نو دا مختصر غونډه کې وضاحت شو چې کیپیټالیزم ته څه وایي دا معاشي نظریه د مولوی صاحبانو سره کیپیټالیزم چې دی دا معاشي نظریه ده او د ته سرمایه‌دارانو نظام وایي د دې مقابله کې چې دی هغه سوشلیزم دی او کمونیزم دی او اشتراکیت دی ان شاء الله دا به سبا وایي خو هم دا خیر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين